حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې کله انسان د مؤذن د اذان په وخت کې د کلمې شهادت سره ورسره د الفاظ وین غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې چې څومره ګناهونه کړي هغه ټول ورته الله معاف کړي دا سړی به شي چې وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا زګوي کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه الله اکی واځي دي هیڅ څوک دغه شریک نشته به هیڅ یو شي انسانان دي کې پیرین دي مړ دي کې ژوند دي او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بندو د الله رسول له په دې راځیم چې الله زما رب دی او په دې راځیم چې اسلام دین دی او په دې راځیم چې محمد مو رسول دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی چې کله انسان د مؤذن د اذان په وخت کې د کلمې شهادت سره ورسره د الفاظ وین غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې چې څومره ګناهونه کړي هغه ټول ورته الله معاف کړي تاسو د الله مهرباني راغوري څومره مهربانه ذات او زموږ استادونه سلیری چې ګناه کې واقع قتل په ګناه کې اوریدل په ګناه کې خبره په ګناه کې ناسه په ګناه باندې ولاړه په ګناه چې کله غوي اشهد الله اله الا الله تاسو ویل شو انا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا د دې اذان د خلاصېدو سره ورسره رسول الله فرمایي استغفر شو ټول ګناهونه الله معاف کوي صفاء ستر به د ګنا نه دا کې څه سنت طریقه ده لیکن د انسان ته غفلت کې واقع دي ام نارینم زنانه